ولا هم ينصرون او نه به دې خلکو په دې ورځ باندې مدد کېږي. مدد څلور قسمه شو. یو مطلقاً مدد دی چې سړی په خپل طاقت باندې راکاږي، نو دا طاقت په ورځ د محشر نه وي. یوه. دویم، د په بدل کې زه شومه، دا هم نشته دی. یو مجرم په بدل کې یو کس راغی سفارش یې وکړو، په ورځ د قیامت دا هم نشته دی. او فرمایي نه د هغه په بدل کې قرآن کې په بل مقام الله فرمایي که چېرته کافر په دې ځمکه او آسمان منځ کې چې څومره خلا دی ګیب دی دا کل شیزونه دی خپل ځان په بدل کې فدیه راکړي، فرمایي بیا یې جهنم نه خلاصی نشته دی، بیا یې جهنم نه خلاصی نشته دی. څلور شیزونه. چونکې د آیت چې دی بنی اسرائیل متعلق نازل شوی دی، بنی اسرائیل وی لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، اور به مونږ ته نه را ټچ کېږي، مونږ به نه ټچ کوي مګر د شمار ورځې. هغه څومره ورځې؟ دومره ورځې چې دوی د سخي عبادت کړه. دون علاوه دې خبرې نه علاوه دوی وی که مونږ کفر کوو، که مونږ شرک کوو، که مونږ پیغمبران قتل کوو، په ځمکه مخ باندې مونږ تکبر کوو، مونږ ځان ته د پیغمبرانو اولاد وایو، الله مونږ ته په کل خلکو فضیلت راکړی، دا ټول صفتونه زمونږ دي یا څه زمونږ کې برایي دي. خو دا جنت چې دی گویا دا یې زمونږه ابایی ځای دی او دې ته به صرف مونږ ځو، نور څوک به نه ځي. نو الله تبارک و تعالی دې نزول چې دی خاص دی او حکم عام دی. دې آیت نزول خاص دی چې الله د هغې زمانې نبی علیہ السلام د زمانې بنی اسرائیل متعلق یهودیانو ته الله فرمایي واتقوا یوما. نزول خاص دی خو حکم عام دی، تر ورځ د قیامت پورې د دې آیت حکم دی. اوس ما عزتمندو دا خبر مسلمه خبره ده چې کافر مشرک د پاره نه بخنه شته، نه سفارش ته، نه بل څه د دې پاره شته چې مونږ د په بدل کې راوالو. ها مسلمان مومن هغه د پاره شته. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی اے ما صحابو په ورځ د قیامت پس د خپلو شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، زما شفاعت چې دی زما د امت غټو غټو ګناهګارانو د پاره دی. په یو مقام صحابو تپوس ته وکړو مل مراد بمقام المحمود یا رسول الله، مقام محمود نه څه مراد دی یا رسول الله؟ حضور ورته فرمایي هو الشفاعه، دې نه مراد شفاعت. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابو تر مخه فرمایل زب په ورځ د قیامت شفاعت کومه. نو صحابه قربان مونږ د پاره هم دعا وکړه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم لاس پورته کړو اللهم اجعلهم من اهله، یا رب دا هم د شفاعت اهل وګرځوي. چې هغه کېناسته لږ ټیم تیر شو، نور صحابه راغلل، هغوی نورو صحابو ته وویل چې دقه شان مونږ ته نبي علیه السلام د شفاعت دعا وکړه. نو هغه وایي قربان مونږ ته دعا وکړه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اللهم اجعله من اهله،